دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه هم ډېره عجیبه ده. یو ځلې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله ډېر تنګ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله ته یې لاس اوچت کړو، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. الله دا اسلام مضبوط کا پیو د دو عمرینو سره. الله په دې دو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دو زورور سړي وو. یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر بن هشام، او دویم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دو عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار غوښتله. نو مکی مکرمی مشرکین راټول شو دارالندوی ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زړه به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ پاڅېد او دا توره راویسته، یو کړس یې وله ورکړو. مړی څه مسله خو رخ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دی ټولې په لړزان کړي یې، زم چې اوس یې له سر راوړمه چې دا خبره واره کړمه چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي. څو خانو؟ سلو خان درله په انعام کې دي کو دا کار دی وکړو. ویری یقیني؟ وی او وی اوس یې تماشه کوه چې سر یې له پخپو کې ورتاو کړم. دارالندوی نه په سخته غوسه کې ووت، را روان دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، د هغې په مرګ پسې را روان دی. په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغی، سعد رضی الله تعالی عنہ. وی عمره خیر خو دی، ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې، چېرته رواني؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو. ویزم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم، چې دا خلک تېنه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وویلو، عمره دا نشي کولی، دا نشي کولی. ته ولې نشم کولی؟ بس نشي کولی، هغه ته نږدې کېدی هم نشي. نو وی ښه، وی ګورې چې تم صحابي شوی، د هغه ملګری شوی کو، تم بی دینه شوی، خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی، د هغه ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل، وی او زم د هغه ملګری، د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشې اړولی په هغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ توره راویسته، وی چې وړومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم. چې د پې توره واړوله، سعد رضی الله تعالی عنہ تورې ته لاس کو. قریب دا وه چې په یو بلې ګزارونه کړی وې، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خولې نه یوه خبره ووته، وی عمره ما زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده، خو د خپل کور فکر دې وکړه. پیغور یې ورکړو، د خپل کور فکر دې وکړه، ستا هغه اوښې او غوښور خو دې مسلمان شوي دي،
ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی دا دی راته څه وي او که نه وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی زما جوړمبې خو د دې خپلې خور نه سر قلم کم په سخته غوسه باندې روان دی د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه ور د هغې طرفه کلک چې ور کلک و د ور سره غوږ کېښودو نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو د عمر رضی الله عنه خور چې کوم ده اوښی چې کوم دی یو صحابي دی استاذ یې دی هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي ده چې د قرآن اوازونه واورېده او دا خبره خو رښتیا ده هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه وی ور کولاو کا خورې پوه شه چې رور مې راغی پوه شو را باندې نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وی ته کوټې ته لاړ شه ته پټ شه هغه هم ویرېده چې عمر راغی نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی اوښی دی که زموږ سره یې هر څه وکړو خو ته پردی سړی ته پټ شه هغه یې تې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو چې ور یې کولاو کو د به د اوښي باندې ور منډه کړه د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې را کېښودل تا اسلام راوړی دی چې کله په هغه ګزارونه شروع کړو نو دا خورې منځ لراله دا خاوند او دا رور یې خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصون یې کوو د عمر رضی الله تعالی چې څپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور د مخ نه راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت یې چې څپېړه یې تاو کړه او د خور د مخ یې پیوو نو د خور د مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په ژړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما که ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې م خور یم زه م بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه م ستا نه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه کو بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کې نو د اسلام نه واپس کېږم نه زه م د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته یې وکتل وینو ته یې وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږدوه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته وی نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت یې ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشې لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاذ خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووته او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره
دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ډایرک دا آیتو زه الله ما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد د پاره وکئ دا آیت چې واورید عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن مال لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه او په کومه هستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما هغه بوځئ زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو قرآن یې ښکل کو او خور ته وایي ما نبي علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبي علیه السلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبي علیه السلام په مرګ پسې وتی دی ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه عمر توره اغوستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم په دې پسې وتی دی نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی وجلې خو شونه نو دی خو به زموږ محبوب ته نقصان ورسوي موږ به څه وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نشو نبی علیہ السلام د خپلو صحابو سره ناستو چې دی وردن نشو صحابه کرامو د تورو نه کړس ویستو ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسېد که نه نبی علیہ السلام یې ماته پرېږدوئ ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه نبی علیہ السلام ډېر زیات بهادر و صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو لوی درز وخوتو د شپې تمام خلک د کورونو نه غلی غلی رووت چې څه چل دی صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیه السلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغې زمونږ په خوا کې ودرېدو د اس نه ښکته راکوشو ویده شئ ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو هېڅ نشته مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و بغیر د زین نه بربنډ اس ته ختلی و او مدینه منوره پې بیا ګیر چاپېره کتلی وه چې وده شی هېڅ نشته دی ما معلومات وکړو دومره نبی علیه السلام بهادر و نو نبی علیه السلام وفرمایل ویړک په نه وښئ ما ته یې راپرېږدی زه پوه شه او دی پوه شه نبی علیه السلام سیده ورغې او د عمر رضی الله تعالی عنه د دې ګریوان نه ونیو وی عمره وایه په کوم غرض راغلی وایه په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنه یو ځلې فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیه السلام زما دې ګریوان ته لاس کو که نه او زه یې داسې وړه کولم چې عمره په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې وي چې صرف زما د ګریوان ته یې لاس راواچو زما دا بدن د خولو لون شړپ شو هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو دومره د نبی علیه السلام روب و
عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائل دا اللہ محبوب کلمہ راتا وایا اللہ محبوبہ کلمہ راتا وایا چې عمر دا خبر وکړه ما ته کلمه وایا دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر آوازونه شروع کړو صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو خو دلته خو نبی علیہ السلام دعا وغوښتې وه که نه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوو عمرینو نه خواجه عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پیغمبره دا کم دین چې تا مونږ ته راوړی دا کم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناست یې عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناست یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته د الله حکم لا نه دی شوی زه ښکاره تبلیغ نشم کولی ما ته د الله اجازت نه دی شوی عمر رضی الله تعالی توري لکړاس ورکو یو عمر خلاړو دی خو به اوس اعلان کوي عمر پټ تبلیغ نشي کولی عمر پټ په کوټه کې نشي کېناستی زه خو لاړم ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو ای خلکو واورئ واورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او که په چا کې طاقت وي نو وړاندې دي شي هلته کې ابو جهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله تعالی د نبي علیه السلام سر دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډېره دردناکه ده د سار مانځله راغی اصل کې یو غلام و د معیره ابن شعبه رضی الله تعالی یو غلام و نو د عمر رضی الله تعالی په بازار کې تو دی غلام ورته وویل عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کړي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي وی 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي عمر رضی الله تعالی ته د پیشې تپوس وکړو ته څه کار کوې هغه ته خپل کار وښو عمر رضی الله تعالی ته دومره قدرې ووي دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځې کې ستا نه هغه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ته وکړه خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ما ته سپارش کوم نو زه به مغیره ته ووم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده لاړ تي دا مجوسي غلام و ده په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله ستا به هم فکر وکړم خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمو او بیا به یې د زهرو په اوبو کې کېښودو دا انګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرمو د زهرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زهرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر پسې تیار کو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د سار ټیمو 27 ذی الحجه وه 28 ذی الحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځې 28 ذی الحجه وه
عمر رضی الله تعالی عنہ د سار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسی غلامو د ځان نه کمبل تاو کړو پټ راغلی مخکې سب ته ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر وو چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی وو د مانځه نه غلی را مخکې شو را شاته شو بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کو دا طریقه هم ده چې د امام مونږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کي مصلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کو مصلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې څوارلس صحابه په خنجر وواله څوارلس صحابه یې نور هم شهیدان کړو بل یو هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ و هغه پې زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ و هغه پې زر ورتاو کو راپاړې پکې کو خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي نو صحابو له زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا هغه ورله لاسونه ونیول ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې گرفتار کو تیاره و سار ټیم و شاته سپونه ډېر لرې پورې تلي و صحابه دوره پوه نه شو شاتني سپونو والا پوه نه شو ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره صرف پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنہ فقیرت که وروسته د بل صحابي اواز شروع شو دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو خو نور پوه نه شو ځکه صحابه و داسې مانځه ټیم و دومره ورانې هغوی نه جوړه د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه دا غلام یې گرفتار کو جیل ته یې ورتاو کو عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته وړو چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنہ بیهوشي راله بیهوشه شو صحابه وله پی ورکړه په خوله کې چې ورته پی ور واچول معده یې سوری شوې وه په خېټه کې بار ته روبایدل پی بار ته روبایدل عمر رضی الله تعالی عنہ فروت طبیب یې راوسته ورله ډاکټر یې ورله راوست د عمر رضی الله تعالی عنہ لږې سترګې وغوړېدې د بېهوشۍ نه چې سترګې وغوړېدې کو زمونږ په شان سړی ونیو چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه نه نه دا چغې رولې نه وي ړومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی د مونځ څه وشو د مانځه څه وشو زه خو په مانځه ووالم که نه نو د مانځه څه وشو مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو صحابو ته وی نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو سر ته ورسېدو وی ښه وی ماله اوبه راوړئ ماله اوبه راکئ نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي کېدی شي تږی یي ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي اوبه یې ویله راوړي دی به څکي وی نه ماله په کوزه کې اوبه راکئ ډېرې راکئ چې په کوزه کې ویله اوبه راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما پاسه وی زه اودس کومه زه اودس کومه زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه څه اودس پکې دومره تکلیف کوي عمر رضی الله ته وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیمه زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم ته مې زوی زه دې پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مه ښیه خو راکئ اوبه زه اودس کولی شمه
او داسې وکړو ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی د مونځ اهمیت وپېژنئ ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی د مونځ اهمیت وپېژنئ وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی عمر هو ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم ما ته تکیه کېده وی زه مونځ کومه عمر رضی الله تعالی عنہ مونځ وکړو چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله هېڅ پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی که تاسو ماله دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو واله نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس رارنه کوم چې زه والی چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وی فیروز غلام والی د مغیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی دا خبرې وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغې انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایل وی شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسی کو عمر ورته وی څنګه فانسی کوئ زه ژوندی یم زه خو سمړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترېنه اخلئ او که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي خو فلحال خو زه ژوندی یم تاسو دغه څنګه وجنئ الله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنہ په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله یا عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې ویده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکاو عایشه بیبي راله ای مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه
په جړا شوه وی دا زه خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګور امیر المؤمنین دی بادشاہ دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمانو چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو خو عبدالله بیا درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کېدی شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه یې کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کېدی شي دا اجازت یې کړی وي دړه نه پرې خوشحاله نه یي خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترېنه اجازت غواړئ بیا به ترېنه اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله پې د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وی ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وی بابا ولې دې په ځمکه باندې سملم وی بچې چې ما درته وي چې ما ځمکې ته کوز که نو ما په ځمکه سمله وه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کومه او نبی علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم زوی په ځمکه سملو عمر زموږ خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ یې په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو علي رضی الله تعالی عنہ رالی وی عمره د مرګ نه ویرېدی چې جاړي عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مرګ نه نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس وکړي زه به څه جواب ورکوم هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاہ دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به څه جواب ورکړم عمر چې نبی علیه السلام فرمایلی و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروستو بل پیغمبر راتلی نو به عمر و زمانه وروستو بل پیغمبر راتلی به څوک عمر و نبی علیه السلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې به موږ داسې خرڅه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ
په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.